السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ورکړلې وای امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو مینوالو د پښتو ژبې مشهور او نامول سندرغاړی شاه فاروق باندې 13 ورځ قاتلانه حمله وشوه چې په هغه قاتلانه حمله کې د پښتو ژبې مشهور او نامول سندرغاړی شاه فاروق ډېر زیات په بد حال سره قتل کړی شو د پښتو ژبې مشهور او نامول سندرغاړی شاه فاروق باندې قاتلانه حمله څنګه وشوله بیا څنګه قتل شو د شاه فاروق د مرګ ټول حقیقت تاسو ته دلته په دې ویډیو کې کوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله څنګه هغه زموږ خالي وانه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي دوستانو مینوالو ډېر ورځ ډېر زیات افسوسناک ډېر دردناک واقعه مخته شوې ده چې پښتو ژبې مشهور او نامول سندرغاړی شاه فاروق باندې قاتلانه حمله شوې ده چې په هغه قاتلانه حمله کې شاه فاروق ډېر زیات په بد حال سره قتل کړی شوی دی د شاه فاروق قاتلان څوک دي شاه فاروق باندې دغه قاتلان حمله چا وکړه شاه فاروق چا قتل کو دوستانو د دې تر اوسه پورې معلومات نه دي راوړي او چې کله دا خبر په سوشل میډیا باندې خور شو چې د پښتو ژبې مشهور او نامول سندرغاړی شاه فاروق باندې حمله وشوه او د هغه حملې نه بعد شاه فاروق ډېر زیات په بد حال سره قتل کړی شو نو د هغې نه بعد ډېر زیات خلکو وجلل ډېر زیات خلکو شاه فاروق سره بیا رابطې شروع کړې خو چې کله رابطې وشوې رابطو نه بعد پته ولګېده چې شاه فاروق باندې قاتلانه حمله نه ده شوې ځینې خلک د خپل ځان مخکې کېدو لپاره د خپل ویوز راوستلو لپاره او د خپل ځان چینل پروموټ کېدو لپاره یا د پیجونو پروموټ کېدو لپاره داسې قسمه خبرونه په سوشل میډیا باندې خوروي نو بیا شاه فاروق هم په لایو ویډیو باندې راغو او د خپل د مرګ ټول حقیقت راښکاره کړو ویې ویلې چې دا ځینې خلک کوم چې ما پسې پراپیګنډي کوي دا ټولې پراپیګنډي دي زمل نه یم نه په ما باندې قاتلانه حمله شوې ده نه زموږ دښمنان شته نه ما چاته سپغه ټوله خبره کړې ده نه مې چاته کنسل کړي دي چې دا ځینې خلک ما پسې داسې قسمه خبرې کوي وایي چې تاسو نه معافي غواړم چې ما د طرفه د چا زړه ازاري شوي او ما پسې داسې قسمه خبرې کوي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ ان شاء الله زموږ خالي افغاني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي والسلام